أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قرآن کریم کی دا بالکل وضاحت سرا خبر راغلی دا چې موږ په مسلمانانو باندې په وخت باندې په خپل وخت باندې فرض د موږ حواله سره یو ډیر خسته حدیث دی چې هغه ما ولستو نو ما خپل دې زړه ته ډیره تسلی ملاو شوله او امید د تاسو په ډیر زیات خوشاله شئ. و الله رب العالمین ملائک پیدا کړی دي، هغه ملائک आवाज لګي چې خلکو چې تاسو د خپل ګناهونو په وجه کوم اور ځان لا بل کړی دي، خپل ګناهونو په وجه کوم اور ځان لا بل کړی دي، راشي منځونو کوي او هغه اور ځان لا مړ کوي. نو دا ډېر تسلی والا حدیث دی. ګناهونه انسان نه کیږي او د هغې په وجه سزا دا ده چې جهنم ته وځي. د ګناه ځای څه دی؟ جهنمي دی. اوس علاج څه دی؟ ډېر قسمه علاجونه دي، توبه ده، نور دي. نو یو علاج پکې ډېر لوی علاج دا دی، منځونه کوه. ډېر ګناهونه الله تعالی معاف کوي. حذیفه رضی الله عنه نه روایت ده، هغه فرمایي چې مونږه د عمر فاروق رضی الله عنه سره ناستو، د عمر رضی الله عنه سره هغه تاسو کو وې تاسو کې څوک داسې دي چې هغه ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه وینا یاد ده چې د فتنو په باره کې ویلې و. ما ته وی چې ما ته هغه سي یاد ده د پیغمبر هغه خبره څنګه چې ویلې و. عمر رضی الله عنه او فرمایل بشک ته د داسې خبرې کولو هغه جرأت لري او کولی شي، یعنی واقعي چې د فتنو په باره کې تا ډېر زیات معلومات کول او هغه حدیث تا یاد ساتل، نو ته دا ویلی شي چې ما ته هغه خبره بالکل داسې یاد ده څنګه چې د الله پیغمبر ویلی و. نو حذیفه رضی الله عنه فرمایي چې ما ورته وی د انسان هغه فتنه، هغه امتحان چې داغه د کور والو، داغه د مال او اولاد او داغه د گاونډیانو په باره کې په د باندې راځي، نو دا قسم فتنه چې ده هغه لری کیږي په موز، روزه، صدقه او خیرات، او چې خې خبرې کوي خلکو ته او د بدو خبرو خلکو نه خلک منع کوي، نو دې سره دغه قسمه فتنه هغه لری کیږي. دې خبره مې پوښتنه نو دا یو بل تسلی شوله. زموږ خامخا قسم معاملات راځي په کور کې، اولاد حواله سره، مال حواله سره، گاوند حواله سره اونچ نیچ راځي کړه. نو کله چې موږ دا منځونه کوو او روزي نیو، صدقه او خیرات کوو، نو هغه کې موږ نه چکم دا کوتایا نشي، الله ورسره معاف کوي. نو عمر فاروق رضی الله عنه فرمایل چې زه د دې په باره کې تپوس نه کوم، بلکې زه خود هغه فتنې په باره کې تپوس کوم چې لکه د سمندر به چپی وهي. نو حذیفه رضی الله عنه ورته وی اے امیر المؤمنین، دغه وخت کې عمر فاروق رضی الله عنه د خلافت دور، یعنی نبی رسول الله وفات شو، او بکر صدیق رضی الله عنه وفات شو، د عمر رضی الله عنه خلافت دور دی. په دغه وخت کې دا خبرې اترې د دې آپس کې کی مجلس دی او باغی کې دا خبرې کی. نو حذیفه رضی الله عنه ورته اے امیر المؤمنین، دا هغه فتنه نه چې کوم توای ته پوسه کوي چې لکه د سمندر په شان چپی وي،
دا غي فتنې نه تا ته هیڅ خطر نشته دی ځکه چې دا غي فتنې او ستا په منځ کې یو بند دی یو رکاوټ دی یو دروازه ده عمر فاروق رضی الله عنه تاسو کو چې دا خو راته وایا چې زما او د فتنو میس کې کومه دروازه ده نو دا دروازه به کولاو کړی شي که دروازه به ماته کړی شي نو حذیفه رضی الله عنه او فرمایل چې هغه دروازه به ماته کړی شي نو عمر رضی الله عنه وی چې یعنی مطلب دا دی چې بیا به دا دروازه بند نشي چې د فتنو هغه سیلاب په مسلمانانو رامات شو او کوم دروازه ته مخې ته دا صرف کولاو شي نه دا چې کولاو شي نو ځا خو بیا چانس ته چې بند بشي چې ماته شو اوسې چانس نشته نو لکه دا به بیا بند نشي بیا د حذیفه رضی الله عنه خلکو ته پوښتنه چې عمر رضی الله عنه ته پته و چې دا دروازه څوک دا دروازې نه مطلب څوک دی نو هغه ته چې آو دا څه وته پته و لکه څنګه چې د دې وته پته و چې د شپې نه بعد راز راځي بالکل وته پته ما وته بالکل ودا سي صفا واضحه حدیث بیان کړه دا صحابي وایي او بیا د دنه خلکو ته پوښتنه کو چې د ترته وایا چې دا دروازه څوک یعنی ته خوای چې عمر رضی الله عنه ته پته وا چې دا دروازه څوک مراد ته نه څوک خو ته مونږ ته وایا چې دروازې نه مطلب څوک دی چې دا دروازه و ماته شي او فتنو او سیلاب خبر شي نو حذیفه رضی الله عنه ورته وی چې د دروازې نه مراد عمر رضی الله عنه یعنی کله چې هغه دروازه ماته شي یعنی شهید کړي شي فتنه براشي په مسلمانانو بیا به نه بنديږي دروازه او هغه وخت نه فتنه شروع شي او تر قیامت به یې نه ختميږي او نه بنديږي تاسو خیال کړئ د خبرې ته گویا چې ډېر خسته دور نبی اسلام بیا ابوبکر صدیق بیا د عمر رضی الله عنه کم از کم د مسلمانانو واپس کې سمسلې نه چې عمر رضی الله عنه وفات شو داغه نه بعد د مسلمانانو واپس کې معاملات شروع شو دا غټه فتنه سمندر پښاږي الله پاک دې مونږه د فتنو ښکار کې دونه بچو ساتي عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه داغه روایت ده یو خدغه حدیث تاسو واورید کنه د چا خبره اترې کې دی आपस کې حذیفه رضی الله عنه او عمر رضی الله عنه الله پاک دې مونږه جنت کې ورسره کړي دا کوم آیت چې ما لستو مسکه دویم رکعت کې دا غیم دا مطلب دی څوک چې د الله او د الله رسول خبره مانی نو دی با پیغمبرانو سره صدیقین شهدا او صالحین سره وي مونږ څه حیثیت ده خو لیکن کومګه هم اوس په دې دور کې تل راغله دور چې وته دي کې مونږه فتقوا الله ما استطعتم د خپل وس مطابق د الله او د الله رسول تابعدار جوړ شو نو جنت کې هم پیغمبران او صدیقین او شهدا او صالحین سره الله توفیق راکړي الله دې کی داسي نو عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه روایت ده وی یو سړیو ان الرجل یو سړیو اصحاب من امراه قبلة هغه نه دا خطایو شولا چې یو زنانه خپل کړل ګناه دا ګناه تی نو شو ډیر پریشان شو نن څو خلک ډیر غټ غټ ګناونه کوي پروا نه هغه کې دا چې هغه نه سختای وو شولا سخت پریشان او واقعي حدیث چې نبی علی السلام فرمایي چې یو مؤمن مسلمان نه ګناه خطا وشي د باندې دا دومره بوجي لکه د پاسه په غر پروتي غر خو سکه یو کس چرته په عمر کې هر چا بوجو چتکړی کنه وزن چتکړی لګرایات کې چې کله تاسو غړي روچت بوجو چتکړه
سوره ګران کار نو چې غر در باندې پروتي نو مؤمن مسلمان وی ګناه ته داسې پریشان کیږي نو دا کسر علی نبی صلی الله علیه وسلم څخه نبی اسلام خبر کو چې ما نه خطا شوی یعنی مطلب دا ما باندې سزا جاری کړ چې دنیا کې پاک شم او آخرت ته چې دین اوس کار نه آسان شي نو دا آیت نازل شو وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ دا ډېر ښه آیت دی تاسو بیا سورته هود کې ولولیوم دا هغه تسلی والا آیتونو کې دي صحیح الا بذکر الله تطمئن القلوب زړونو ته د الله په ذکر سره اطمینان ملوي وی مسکوا د ورځې په طرفونو کې او د شپې په طرفونو کې ګوره ته د ماسپخین او مازیګر مزون کوا ته د ماخام ماسوتن مز هغه هم کوا دا رنګي نور لکه سحر مز ده نو ان الحسنات یذهبن السیئات دا خبره یاد کا چې دا نیکای چې دي ګناه لري کې هغه تاسو باورېدلی بجلیګر مولانا صاحب ته یو ځلې چاوي چې دا څنګه چللې چې یو سړی د کړي ګناونه او تاسو وایي چې الله پاک ولا ګناونه په نیکو بدل کړي نو ګناه هو ګناهي هغه څنګه نیکی کیږي یو شی خو بدلیږي نه او قران کې فولای کې یبدل الله سیئاتهم حسنات لکه قران حدیث کې راغلي ته څه کوي خو بیا هغه خو جواب هم داسي بیا داغي مطابق ورته وته چې ډیران ته سره غورځای نو غورځولې دي سره او بیا داغي نه فصلونه راوځي فصلونه پیدا کی غلا او میوه دا د میوه باغونه یو داسي مقصد دا دی ګناهونه انسان نشوي وي او ګناهونه الله لري کوي او بیا بل احسان دا کوي چې هغه ګناهونه په ځای نیکه ورکي انسان مثال وګوره یو اټم بم دی پوره علاقه د تباہ کوي نو یو توبه دا یو توبه دا د ګناهونو د غرونو د پاره د اټم بم نه زیات خطرناک شي بالکل تسنس کې دل چې پته به ونه لګي توبه داسې شي دا رنګ دا منځونه داسې شي ګناهونه دل بالکل تسنس کې ختمه یې دل یو کلمه دل یو کم سل دفتر سپکې داسې چې کله ډېر اخلاص سره هغه شي وي صحیح ده نو دا خبره وکړه او سړی خوشاله شو چیرې ما خو خطا ایمان شي وو خدا خبره چې زه اوس نه کوم او نه کو کې چې دین هغه توبه هم ده توبه هو غټه نه کیده زه نه کوم او بس ګناونه الله تعالی معاف کوي لري کوي به دا سړی وي یا رسول الله علی هاذا آیا دا خبره صرف سپیشل ما ده پاره ده زګه چې هغه دا خبره وکړه او دې کې د آیت نازل شو دې خبره ته خیال وې دا صرف ما ده پاره ده نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل لجميع امتی كلهم زما ټول امت پاره ده تر قیامت پورې څوک جدي کدا غي نه ګناونه کی هغه دې نه کوي چې هغه ګناونه ختم شي ان الحسنات یذهبن السیئات دا حدیث چا روایت کړو عبد الله بن مسعود رضی الله عنه او دین مخکی حذیفه رضی الله عنه او عمر رضی الله عنه او دا عبد الله بن مسعود رضی الله عنه او حدیثونه تاسو تماویل دي د کوم کتاب دي بخاری دي صحیح ده فضل الصلاه لوقتها بل یو حدیث دغه صحابینا کوم یو صحابینا یا ذکر کټه صحابونو نه یادېږي ماشه دعا نه یادېږي
عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه روایت ده هغه فرمایي وای ما تاسو کو د پیغمبر نه چې کوم عمل الله ته ډیر خوښ دی کوم عمل الله ډیر خوښ دی وای راته وی نبی علی السلام چې الصلاه علی وقتها په خپل وخت باندې مسکوه دا الله ډیر خوښ وی بیا یو فرمایل دی وی چې ما ته بیا تاسو کو ثم ایو بیا کوم عمل الله ډیر خوښ دی او الله ته ډیر محبوب دی وی راته وی فرمایل بر الوالدین مور او پلار سره خصلو کوي دا یاد ساتي چې د چا مور او پلار ژوند دي جنت په وګټي دا چې یو ځل لاړل دا نعمت چې یو ځل الله واغس بس بیا نشته جنت پیدا نه هغه حسن بصری رحمت الله علیه د ډیر صحابه او شاګردو ډیر صحابه او شاګرد هغه فرمایل چې کله والد سو یا مور مړ شو ډیر زیاتی جړل غالبا مور مړ شو ډیر زیاتی جړل نو چاوته چې ته ډیر زیات خپه وای صرف دانه چې مور یا پلار دا مړ شي دا مور او پلار خو د انسان د پاره د جنت دو دروازې دي نو ما د پاره یو دروازه بند شو نو زبنیم خپه سوچ وکړه نو اسلام وی چې بیا غټ عمل چې د الله ډیر وخت مور او پلار سره خصلو ما بیا ته پوښتنه کو چې بیا کوم عمل چې د الله ډیر وخت دی وی فرمایل الجهاد فی سبیل الله د الله په لار کې jihad کول بل حدیث وګورئ ابو هريره رضی الله عنه روایت ده او د دې مقصد او خلاصه غدا ده چې 15 وخت مو سوکي ان شاء الله دې به د ګناهونو بالکل پاک ساتي او دا ځان خبره نه کوو بلکې دا حدیث واوري تاسو په صحیح پوښي ابو هريره رضی الله عنه روایت ده چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا واوریدل نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل آیا تاسو سوچ کړی دی کچري یو کس دی داغه د کور مخه ته یو نهر بهيږي یو لخته دی یو ولدا وب بهيږي او دې پکې روزانه لامبي هو یو ځلنا 15 وخت 15 ځله پکې لامبي هغه نهر کې نبی عليه السلام دا خلکو نه تاسو کې ما تقول تاسو ای ذالک یبقی من درنه چې دې په نهر کې 15 وخت لامبي نو د په بدن با سخیره پاتې شي قالوا غیوی تاسو ای تاسو دې مثال باندې اونو پونه شي پوښو ځکه که تاسو پونه شي بیا زه خپه ما پدې خپه ما چې ما په داسې انداز کې خبره ونه کړې شو چې تاسو به پوه شئ الله دې توفیق راکړي چې تاسو تداسې خبرو کوم چې تاسو په اسانه پوه شئ ذلك يبقي من در قالوا لا يبقي من درنه شيئا هغه ټول وي چې هیڅ خیره به پاتې نشي نبی صلی الله علیه وسلم چې کله خلق دا ومنله اوسې وته خبره وکړه فذلك مثل الصلوات الخمس دغه مثال د 15 منځونه ده څنګه 15 ځله نهر کې لامبي خیره در باندې پاتې نشي نو دغه سي 15 منځونه چې کوي يمحو الله بها الخطايا الله به په ګناونه معاف کی ختم کی قرآن به کی الله دا ګناونه الله پاک دې مونږه د موږ پابند جوړ کړي دا ډېر خسته وظیفه ده مونږه خلکو له وظیفه ورکو وظیفه مونږ منو او قرآن او حدیث وظیفه منو رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء دا دعا ډېر خسته اے زما رب ما هم د موږ پابند کی او زما اولاد هم د موږ پابند کی
او زمون دعا قبول کړي. نو خسته دعا دا غوښتل پکاري. ابراهيم عليه السلام به دا دعا غوښتل سوچ وکړي، حالانکه هغه ډیر پابندو پنه کامل. دا حدیث چا روایت کړو؟ ابو هريره. صحیح وای په دی باندې دا چا ډیره تسلی وشو کنه ونه شو. د ټول مسلمانانو الحمدلله. انس رضی الله عنه نا روایت ده. اوس د یو خبرې خیال ساتل، یو عمل مسکی ډیر اوچت عمل له نو په خطرې کا کول پکار دي چې ډیر څه په ملاويږي نو هغه سره ډیر خطرې کا باندې کاکا ته معلومه ده ک طریقه باندې کار نه کوي نو میانم نشي راځي ولا کاکا صحیح هر څه یو طریقه ده. نو که څوک وایي چې را زه دې به طریقې منځونه کوم او ثوابونه دې ملاويږي دا څه نه کی خیال. انس رضی الله عنه روایت کوي د نبی صلی الله علیه وسلم نا فرمایي چې اعتدلوا فی السجود، سجده کې اعتدال کوئ، یعنی سجده کې خب برابر شوي دا غینه بعد کې نه برابر بیا سجدي ته. ولا يبسط احدكم ذراعيه كالكلب، څوک دیم په سجده کې لاسونه داسې نه لګي لکه د سپي په شان. بل روایت کې راغلی لکه د گیدړ په شان اندازه ولګي. دا څنګه لري؟ تاسو ماته دا وایي چې سړی دې د سپو په شان نه کیږي، سړی دې د گیدړانو په شان نه کیږي، او خیر د خزې دې د سپو په شان او د گیدړو په شان. دا صحیح ده چې دومره علما ویلي دي ډیر بد مثال په مثالونو کې د سپي مثال لې چې د یو عمل لپاره ذکر شي. یعنی دا د دې لپاره دی چې لکه دا د سپي خبره او ته دینو خو بالکل ځان ساتي که ارشي د نه جیات شي دا خو د سپي کار دی، خو د ګیدړ کار ځان دي ساتي. نو بعضې ناپوهان داسې دي چې هغې زنانو ته وي تاسو بالکل ځان ځمکې سره سجده کې جوختې کوي، هغې څنګلې لګولي، هغې بالکل ځان له کېچوا جوړ کړي او داسې سجده کوي. دا طریقه دا غوره ټول کورونو کې دا ستاسو ذمہواري ده، ستاسو ذمہواري ده ټول دا واوري د مارونه مسلمانان خپل کورونو کې وایي زنانو ته چې بالکل برابر رکوع روزانو ته ویلي چې ته رکوع کوي بس علاوه سره داسې کته کړي بالکل لکه ولاړ چی سره معمولی شان لکه داسې کته کړي. دا څنګه رکوع ده؟ برابر رکوع کوه. سجده کې ورته وایي چې ترخونه کولاو څنګه باندې لګي. دا ټول خبره وته پکار کني یاد ساتي اوره الله پاک زموږ ته پوس کې. نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایا ولا يبسط ذراعيه كالكلب. دا ردی خو دې کې ما ته ټایم پته لګی چې ځکه چې ټایم سیوا شي بیا وا دوستان تنګي سپي بشان لا سنا سنگلی مخوروي. بل خبره نبی صلی الله علیه وسلم د سفر یو واقعا ده ابو ذر غفاری رضی الله عنه نه روایت ده. موږ د نبی صلی الله علیه وسلم سره سفر کیو نو دې کې موږ ټیم شو ماسپخین نو بس چې ګوري مؤذن اراده وکړه چې زه بانګم بایجان سے خوده خو بایجان سے خوده فاراد المؤذن ان يؤذن للظهر بس اراده وکړه چې بانګم ماسپخین نبی رسول الله ته ابرد لک صبر وکړه ګرمي ډیره زیاته ده چې لګ دا وخت څور شي ثم اراده ان يؤذن لک سات تیر شغه بیا وی چې بیا بانګو نبی اسلام ته لک صبر وکړه ابرد نو تر دې چې دا خبره کېده حتی راینا فیء الطلول تر دې چې مونږه د شګو دا ډېری چې دا غي سورې ولید یعنی نور دا
تیر چې غرامات دې طرف ته مقصد دا دی د دین چې بعضي موسمونه داسې دي او بعضي وختونه داسې چې هغه کې با اذان لیټ کی لکه سخت ګرمي ده نو پاره کې لګ لیټ اذان بکې د لپاره چې موسم هغه ګرمایش او تپ لګ کم شي او خلکو ته راتلو کې او مشکلو کې آسان دا یو مسله شو دغرنګي نبی صلی الله علیه وسلم نا روایت ده د مازیګر د موس په باره کې او هغه دا سده چې انس رضی الله عنه فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم با د مازیګر موز ولستو نو د انور با بالکل اوچت او سپین او تیز ولار کڅوک د مدینی هغه اخیری کنارو ته هغه بته نو هم هغه ځای ته ورسېد د موز نه بعد نبی اسلام په ځای مسکړو الته ته ورسېد او بیا هم لانور ولار نو د نبی اسلام چې کوم جمعات د مسجد نبوي هغه کې یو کس موضوع کو دی ځای ته راځي دی ځای ته راځي دی ځای ته راځي نو دی کې با دا به سوره فاصله وا وې دا فاصله چې دا کله کله با سلور میله فاصله دوره یو کس لاړ او لانور ګولاړ مطلب څه دی مازیګر موزه وختي پکار دومره ښکارا صحیح احادیث دي خو بس الله رب العالمین دی مسلمانان په قران او حدیث باندې راوځي کی او الله توفیق ورکړي ټول مال تاسو له نور ټول مسلمانانو له چې قران او حدیث مطالعه وکي نو دا مسلې خپل واضح شي خو دا مهنت نه کوي چې کوشش نه کوي چې موږ زده کو او موږ وګورو دیو چې دا خبري خلکو ته نوې لګي او جګړې پکې او اختلافات کوي نو وختي پکار او د موږ د مازیګر ډیر زیات خیال پکار دی نبی صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر اهله وماله هغه کس چې داغه نه د مازیګر مثبت شو دا داسې نقصان او داسې دا لکه چې د خزا بچي او د مال دولت ټول تباہ شو ټول لوټ شو نو دا د یقین او عقیده سره تعلق ساتي یو کس د داغه بچی مړ شو خزا مړ شو مال دولت ټول تباہ شو څومره پریشان وي ولې څومره غټ تاوان غني د دې نغټ تاوان دا غنا چې ته مزد نه پاتې خاص کر مازیګر مس کانما اوتر اهله و ماله بل حدیث کې دا سره راغلی څو قصدن چې کنه او بس موزه پرې خو مازیګر قصدن موز پرې خو نبی صلی الله علیه وسلم بارکی حدیث ده صحابي ده کې دانون کې دې چې تاسو نه اوریدلی نو یاد کړئ بوریدا څنګه بوریدا رضی الله عنه دا یو صحابي دی بوریدا رضی الله عنه هغه وی چې دا سی وریازو موسم اوریاز راغلی اوریازو علی رضوا نو پاغي خبره کې پاغي ورس کې د صحابي خلکو ته وي بکرو بصلاه العصر هلک زر د مازیګر موس هغه کوي فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذکر چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی من ترک صلاه العصر فقد حبط عمله چا چې د مازیګر موس پرې خودو نو یقینا داغه نیک عمل ضایع شو چا چې مازیګر موس پرې خودو عمل ضایع شو تاسو سوچو کې څومره خطرناک کار دی اول دا شول چې
داغي باره کې ذکر چې مال او اهل او عیال خزه بچی د هر څه تباہ شو او صدا ذکر کړل چې نیک عمل برباد شو حبیت نو ډیر غټ نقصانی کار دی نو بیا اخر کې تاسو ځوان چې هغه دعا یاد کړئ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ډیر زیاته خسته دعا ده ای زما رب مام د مصپابن کی زما اولادم د مصپابن کی زمون دعا قبول کی ای زمون رب ماتم بخنو کی زما مور پلار ته بخنو کی مؤمنانو ته بخنو کی پاورس چی حساب کتاب بکی ډیر خسته دعا ده دا یادل پکار دي اقول قولي هذا استغفر الله